الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرینو یو ځل بیا تاسو مخې له راغلم او چونکې تیر درس کې د قربانۍ مسائل بیان کړي وو څه بعضې مسائل داسې وو چې هغه پاتې شوي وو داسې مسائل چې خلکو ته د هغې ډېر ضرورت دی د ثواب په نیت باندې یو څو مسائل د تاسو په حضور کې بیانول غواړم حاضرینو د ټولو نه اوله او اهمه خبره بله ده چې قرباني د اختر څویمې ورځې پرې کېږي شریعت څو ورځو پورې اجازت ورکړی دی حاضرینو دا خبره یاد ساتو صاحب د هدایي د دغې مسلې په هکله دوه قسمه حدیث راوړي یو حدیث کې دا خبره راغلې ده حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کومې ایام تشریق ورځې دي هغه ټولې د قربانۍ ورځې دي دغه حدیث نه خو دا پته لګي چې د اختر څلورمې ورځې پورې قرباني کول دا جایز دی خو حقیقت کې د دغې مسلې په هکله بل حدیث مبارک شته دی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د قربانۍ ورځې قرباني چې کېږي د غټ اختر درېیمې ورځې پورې قرباني کېږي صاحب د هدایت دا خبره داسې غوره کړې ده او ویلې دي چې چونکې احادیث د دواړو په هکله راغلي دي نو موږ دا د درې ورځو والا حدیث په دا وجه باندې غوره کړو چې دا لږ یقیني داسې دی چې چونکې څلورو عددو کې او څلورو انسو کې خامخا درې انسې دننه موجود وي او درې لږ یقیني په نسبت سره څلور ته په دا وجه باندې مسله دا شوه چې ورځې پورې د درېیمې ورځې پورې قرباني دا صحیح شوه او څلورمې والا هغه یو حدیث دی خو چونکې غوره حدیث د درېیمې ورځې والا دی بله خبره حاضرینو دا و اکثر خلک دا پوښتنه کوي چې یاره قرباني په کوم ځناور شي په کوم ځناور باندې نه شي کوم عیبونه داسې دي چې هغه په ځناور کې موجود دي په هغې باندې قرباني نه شي او کوم داسې چې که موجود دي څه خبره پکې نشته دی نو حاضرینو ځان ووایو په دا خبره باندې اول نمبر هغه ځناور چې د هغې ښکر دی په دا باندې قرباني کول جایز دي په دا کې څه خبره نشته چونکې دا ښکر د قربانۍ اگر چې د قربانۍ د ځناور څه حصه و خو مقصدي او مقصودي حصه ښکر نه دی نو که د ځناور ښکر نه وي په دا کې څه خبره نشته په هغه باندې قرباني کېږي بل هغه ځناور چې خسي خلکو خسي کړی نو په دې باندې په دغه ځناور باندې قرباني صحیح دی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دغه قسم د ځناور باندې د قربانۍ اجازت ورکړی دی او باقاعده حضور مبارک په دا خبره خوښاله چې دا مبارک به قرباني په داسې ځناور باندې کوله چې هغه ځناور به خسیس بل حاضرینو هغه ځناور چې هغه لیونی دی نو لیونی ځناور باندې قرباني څرنګه جایز دی که نه جایز صاحب د هدایت د دغې مسلې په هکله خبره بیان کړې او خبره دا بیان کړې چې که چېرته ځناور داسې لیونی شوی چې هغه ځناور بلکل خوراک هم نشو کولی ګیا یې نشوه خوړلی نو مسله دا ده چې داسې قسم د ځناور باندې قرباني بیا نه ده صحیح البته د خوراک کې فرق نه راغلی نو
نو صاحب د هدایت دا خبره کړې چې په دغه ځناور باندې قرباني صحیح په دا کې خبره نشته بل هغه ځناور چې هغې باندې د خارښ مرض لګېدلی خارښت پرې راغلی دغې مسلې په هکله صاحب د هدایت دا خبره لیکلې هغه ځناور چې خارښت بیماري پرې راغلي او کمزوری و نو په دغه ځناور باندې بیا قرباني نه اوسئ چونکې دا خارښ بیماري چې ځناور کمزوری دا د هغې غوښې له نقصان ورکوي هغې کې یو قسم له کمزوري پیدا کوي په دا وجه باندې صاحب د هدایي چې هغه ځناور چې خارښ پرې ولګي کمزوری قرباني پرې نه اوسئ البته که داسې یو چې سرب و سمین و مضبوط و نو هغې دپاره دا خبره ده چې په هغې باندې قرباني صحیح و دغه خارښ دغه تکلیف دغه غوښې له تکلیف نه ورکوي بل اکثر خلک داسې پښتنه کې هغه ځناور چې غاښونه یې نه نو دغه مسلې په هکله صاحب د هدایت امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه مبارک دوه قسمه خبرې پیش کړې دي یو خدا امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې که چېرته داسې و چې ډېر غاښونه یې وو او کم نه نو ډېروالي له به اعتبار مقصد دا که ډېر غاښونه یې وو نو هېڅ خبره پکې نشته قرباني به شي او یو قول پکې دا دی چې نه که چېرته خوراک یې کولی شو خوراک او خوراک کې ورته تکلیف نه و نو داسې قسم له ځناور امام ابو یوسف رحمه الله دغه قول صاحب د هدایت غوره کړی دی او ذکر کړی دی او فرمایلی دی چې خوراک کې ورته تکلیف نه وي داسې قسم له ځناور باندې قرباني صحیح ده په دغه څه خبره نشته دی بل هغه ځناور چې د هغې غوږونه کټ شوي غوږونه آیا دغه مسلې په هکله علماو څه بیان کړی دی حاضرینو صاحب د هدایت دا فرمایلی دي چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث مبارک دی چې کله تاسو قربانۍ لپاره ځناور اخلو نو خصوصي طور باندې تاسو د دغه ځناور د غوږونو او د لکۍ خصوصي خیال وساتو او هغه طلب کو روغوالی طلب نو هغه ځناور چې پیدایشي غوږونه یې نه هغه باندې قرباني نه اوسئ البته که پیدایشي وو خو کټ شوي وو کټ شوي لږ کټ شوي وو ډېر پاتې وو نو صاحب د هدایت چې بیا په دا باندې قرباني شي څه خبره په دا کې نشته دی او که داسې وو چې ډېر کټ شوي وو لږ پاتې وو نو بیا په دا باندې قرباني صحیح نه او بل حاضرینو دا څومره مسلې چې ما تاسو ته وکړې دا په کار داسې وي چې کله انسان قربانۍ لپاره ځناور اخلي دغو خبرو ته په هغه ټیم کې وګوري چې کوم ټیم کې دغه کس د قربانۍ لپاره ځناور اخلي او که داسې وه چې ځناور یې روغ رموت واغستو او د هغې نه بعد چې کور ته یې دغه ځناور راوستو یو عیب پکې راووتو که دغه عیبونه چې هغو عیبونو په وجه باندې قرباني نه کېدله او دا عیبونه په ځناور کې راووتل نو موږ به دغه اغستونکي ته وګورو چې دغه اغستونکی مالداره کس دی او که غریب کس دی که داسې وه چې مالداره کس و نو صاحب د هدایت دا خبره بیان کړې وه چې دا به ځان له بل ځناور د قربانۍ لپاره اخلي په دغه ځناور باندې قرباني نه اوسي او که غریب و نو غریب بس دغه ځناور چې د عیب پکې دی د شریعت د حکم مطابق د غریب نه دغه قرباني صحیح خبره پکې نشته بل که داسې و چې یو غریب کس ته قربانۍ لپاره یې ځناور واغستو هسې ترې نه مړ شو نو په ده باندې دوباره ځناور د قربانۍ لپاره اغستل لازم نه دي او که مالداره و دوباره به بل مخلي او که داسې و چې غریب و قربانۍ لپاره یې ځناور راوستلی و په دغه ټیم کې ترې نه ورک شو د دوباره بل ځناور هم راوستو او د اختر شپه ورځو کې هغه اولنی ځناور هغه هم رایاد شو نو صاحب د هدایت دا خبره لیکلې ده چې دغه غریب کس باندې کوم ځناور چې دوباره راوستلی هغه به هم حلالوي او ورسره چې کوم رایاد شو اولنی هغه به هم حلالوي او پاتې شو مالداره که مالدار له داسې مسله راغله نو مالداره په دغو دوو ځناورو کې چې یو ځناور حلال کړي بس هغه غاړه په دا خبره باندې ازادېږي بل حاضرینو اکثر خلک داسې پښتنه کې چې یاره مونږ قرباني کړو نو قربانۍ کې داسې چې مونږ کوم ټینګ کې ځناور ځان ته څملو پخه وغیره چې شی مات شي یا چې شی وینې شي د قربانۍ د حلالۍ په وخت کې نو آیا هغه به قربانۍ کې فرق نه راولي نو صاحب د هدایت چې هغه عیب چې د حلالۍ په وخت کې په
زناور کې راوځي هغه کې څه خبره نشته دی هغه زناور باندې قرباني صحیح ده. حاضرینو ځینې خلک داسې وي د زناورو د عمرونو په هکله پوښتنې کوي. نو صاحب د هدایت ښکلې زبردسته خبره کړې ده او خبره داسې کړې ده کوم یو کس چې قربانۍ لپاره زناور اخلي او مثال اوښ حلالوي نو هغې لپاره کم از کم 15 کاله عمر شرط دی. 15 کاله عمر نه چې کم مو په دا باندې قرباني نه رسوي. پاتې شو غوا یا غوایۍ یا میخه یا د دې چې کوم هم جنس زناور دي په هغې کې دا مسله و چې کم از کم د دوی به 2 کاله عمر وي. 2 کالو نه که لږ د ده عمر کم په دې باندې قرباني نه رسوي. او پاتې شو ګډ. نو ګډ او وزه یا چیلی د هغې لپاره علما کرامو داسې ویلي دي چې چیلی یا وزه دې لپاره کم از کم 1 کال عمر شرط دی. 1 کال نه چې کم په هغې باندې قرباني نه رسوي. البته ګډ یا ګډه نو صاحب د هدایي چې که د دې شپږ میاشتې عمر هم او داسې و چې د جسم او د بدن نه غټ او د 1 کال والا سره یې پته نه لګېده نو په هغه ګډ یا ګډه باندې قرباني صحیح ده. پاتې څه خبره نشته. بل ځینې خلک داسې وایي چې یاره مونږ له اختر په ورځ باندې میلمانه راشي مالدار هم پکې غریبان هم پکې یا دا قربانۍ غوښه مونږ ځان سره څه وخته پرې ګډو خوري آیا دا به مونږ لپاره جایز وي که نه وي جایز؟ حاضرینو په اول کې خو دا حکم و چې کوم یو کس به قرباني کړه هغه لپاره یې خوراک نه و جایز او نه جمع کېدل جایز و. خو اوس ټایم کې حکم دا دی چې په خپله یې خوړلی هم شي ځان لپاره یې داسې جمع کولی هم شي څه وخته پورې چې په خپله باندې خوري او ورسره که تاله میلمه راغی نو میلمه له یې د مهمان نوازۍ په نیت باندې ورکولی هم شي که غریب او که مالدار یې. خو داسې خیال حاضرینو کول پکار وي د اختر شپو ورځو کې خلک ګرځېږي بېدینه خلک یي سره له مسلمان یي نه او د هغوی غونډوي غوښې ځان لپاره حاصلوي. نو مهرباني وکړو چې صدقه کوو د قربانۍ والا مسلمان کس له یې ورکوو بېدینه کس له د هغې ورکول پکاره نه دی. اله العالمین په دې چل خبرو باندې دا عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. थैंक यू.